صاحب صاحب په 11 اکتوبر باندې پښتون قومي جرګه په نوم باندې د پښتنو یو لویه مهم. جرګه راغونډېږي او په هغې جرګه کې به پښتون بیلټ ته پښتون قوم ته چې کوم مسلې دي په هغې باندې به خبرې کېږي. په دغې جرګه کې به د پښتنو نور مشران سره د منظور پښتین راغونډېږي او یو لویه جرګه ده، تقریبا 3,000 ایکړه پورې. د مهم. دې لپاره هغه پنډال چې دی د هغې تیاریانې شروع دي مهم. او مونږ ګورو چې د پښتنو یو هیسټري دا کم چې را روانه ده او دغه مسلې چې دي د دوی چې کومه هیسټري ده هغې کې بدلون نه راځي او نه بدلیږي. نو په هغې په حواله باندې یو جرګه ده، خو جرګو ته یې هم اوس پښتانه څوک نه پرېږدي ځکه چې چا مسلې نو خو جرګې کې زموږ په دې پښتنو د روایتو کې که نه بالکل دا خلک چې راغونډېږي پای باندې هم پرون حمله شوې ده بله ورځ او سم خرابې کړی دی. مقصد یې دا دی چې دا جرګه مه کوئ. او داسې ده چې ستا د دې خبرو په تناظر کې ما ته یو خبره رایادېږي چې د چا په کتاب کې وو هغه مونږ دا سټډي هم لږه مخکې کړې ده نو خبرې هېرې شوې یو قسم لکه نه سره د خبرو نه ما ته خبر رایاده شوه چې د پښتنو له خدای پاک خوی دا ورکړی دی چې دا ته په رضا باندې ستا سره دوزخ ته ځي خو په زور یې ته جنت ته هم نشي بوتلی. د دې به لنډ مثال درکړم په نشاط چوک کې د امن دپاره راغونډېدو نو زمونږ ډپټي کمشنر صاحب وي چې تاسو مه راغونډېږئ او د سوات قومي جرګې مشران یې راوغوښتل چې که تاسو راغونډ شوئ دغلته شوئ نو های تھریټ الرټ دی او خلک چې کوم دی نو لکه کسان به راځي او دې کې به دننه دماکه کېږي. ته په خدای تعالی یقین وکړه د شپې هسې ما یو وډوکیشن پوسټ وکړو چې یاره ځکه اول یوازې راتلم نو زه به اوس د خپل بچوړو سره راشم موږ سره جذباتیان غونډې کیو ما هغه خپل بچوړي هم را تیار کړل او چې کله موږ ورغلل نو ته په خدای تعالی یقین وکړه زما خو لوی بچوړي وو خلکو خپل د ماشوم د غیږې ماشومان یې راغستي دي په هغه ځای کې ولاړو او په خدای یقین وکړه تېر ځل چې کوم چې منظور پښتون او سېنیټر مشتاق صاحب او ډېر لوی نومونه هغه خلک چې کوم دی هغوی ته خلک راغونډ شي نو د هغې امر پنډال چې کوم دی نو خلکو ته په نشاط چوک کې بیا برابر شو او د ډپټي کمشنر هغه های تھریټ الرټ هم چې کوم دی نو پلته وو هغه ځای ته یې وویشتو. نو زما په خیال که په جرګه پورې د طاقتونه نښلي کوم طاقتونه چې د جرګې یا د پښتنو پورې نښتي دي که دغه طاقتونه په دې جرګه پورې نښلي چې یو ورځ یې وله شامیانې مامیانې ارتاوي کړې وایي سېزلې په دویمه ورځ هغه راوړی بیا یې دغه کړل ایون سټریټ فایر یې په وکړو او اوس پې ګیم سکورینګ روان دی. وفاق وایي چې دا زمونږ نه دي او دغه وایي چې دا زمونږ نه دي ولې دا مونږ چې کوم دی نو څه ځناور یو مونږ چې کوم دی نو څه سریږ وو مونږ ته اندازه نه ده چې پولیس ته چا په اختیار کړي مونږ ته اندازه نه ده چې اف سی ته چا په اختیار کړي یا چې کوم دی نو صوبو ونه غواړو نو وفاق چې کوم دی نو چېرته دي سي که نه دا مونږ دا خو لکه اسانې خبرې دي. زما پوینټ دا دی بیا به ته راشې زما پوینټ دا دی چې وروره ښه په قلاره دا خلک جرګې ته پر امنه پرېښودی شي چې خلک خپله جرګه وکړي که دوی پورې نښلي نو د نشاط چوک مثال ورته پروت دی داسې خیبر به ډکي چې دا به تاریخ رغېږي. یو اټس بین ا ډیبیټ چې یاره وفاق او صوبه او دغه یو لنډ اگزامپل درکوم چې خلک پرې پوه شي چې دا هاو اټ ورکس که نه جي نن سبا پی ټي آی لګیا ده که نه جي څومره هغو ته مسلې دي هر څوک ماشوم د پته ریاست ورته ووایي وفاق ورته ووایي سینټر ورته ووایي نه یې پرېږدي ستم بیا هم هغه ډېر په ایزیلي کمفرټیبلي دلته خپلې جلسې کوي وایي او چیلنج سره کوي راشئ مونږ ته څه ووایي هغه رول چې به اپلای کړو نو دا څنګه چل شو چې دی یو داسې پارټي چې هغې پسې ټول سټیټ مشینري نښتې د هغه کولی شي او بیا پښتانه جرګه نه شي کولی یو احتجاج درنه ده بله جرګه ده. بل صاحب صاحب کله چې ریاست ډیفینیشن مونږ کوو د هغې مونږ تعریف کوو خود مختاري به ورسره وي بیا به د سره رغبئ او بیا به د سره خلک یې عوام خبره کوو ولس چې ورته په پښتو کې وایو که نه جي دا خلک د ده سره په کم بیس یا په کم معاهده باندې هغه معاهدې ته وایي آئین چې کله یو سړی شهري شي او بیا ریاست دا دوه فریق شو نو د ریاست د طرفه دا کیږي چې یاره ما چې کوم لا جوړه کړې دا کوم آرډر دی کوم ټیکسیشن دی کوم نظام دی په هغې به ته ګوتې نه وایي په هغې به زموږ مدد کوي د ټیکس په ذریعه او زموږ قانون به منې که نه منې زه به دې جیل ته کوم او وغیره وغیره خو بیا ریاست د طرف هم دا واده کیږي زه به تاله تحفظ درکوم زه به تاله د احتجاج حق درکوم اوس تاسو ما ته دا ووایئ چې په یو معاهده کې دوه فریقین دي او یو فریق خپل ذمہواري پوره کوي قانون مني ټیکس ورکوي او بل فریق خپل ذمہواري نه پوره کوي هلته به احتجاج او درنه پرېږده خو جرګه د جرګه به هم نه کوي. بالکل ټیک خبره کوي. اصل کې داسې ده چې یوازې دا خبرې هم
خو منظور پښتون چې کله راغلی او د سوات د ستر خلکو ته انویټیشن ورکوو نو په هغې کې پکې مونږه د صحافت نه یو 4-5 ملګرو ته هم دعوت ورکړی چې په هغې کې مشر فیاض ظفر و، فضل خالق او نیاز احمد خان و. ما ته یې ویل چې تاسو به راځئ. هغه په هغه ورځ باندې چې دا ټول خلکو ته د سوات راغونډ شوي نو هغه کلاو خبره کړې وه چې وروره زمونږ د چا طاقت چیلنج کول نه دي، مونږ خو صرف خپل د وسایلو تپوس کوو، مونږ چې کوم دی د خپل ورکو شو خلکو تپوس کوو چې زمونږ د ورک شوي خلک چېرته لاړو. کوم چې ګوره تا ته پته شته زمونږ سره هېڅ قسمه ډیټا نشته چې په اپریشن کې چې کوم دی زمونږ څونه خلک مړه دي، زمونږ څونه خلک ورک دي، ولې ورک دي، چا ورک کړي دي، د چا سره دي. که دا طالبانو یا که فرض که دیو چې کوم دی د سټیټ خلاف تلي نو دا عدالتونه د څه دپاره دي؟ د دې عدالتونو ته مخامخ کړه چې فیصله یې وکړي. ته چې کوم دی دا د چا تره ورک دی، د چا پلار ورک دی، د چا ماما ورک دی، هغو په سینو کې یو بل اور بلیږي. ټیک شو، دا خبرې پکې هم دي. بل ته خپل وسایلو ته وګوره، ستا سره پاکې ښایسته اوبه وې، هغه خو د هغې خو یې بیړه غرقه کړه د سیند. ټیک شو، مونږ خو چې کله ریاست مدغم شوی دی نو زمونږ لکه لاندې تله شروع شوي دي. لکه روزه د کراچۍ نه چې اکثر ته راځي ته په بس کې راغلی د کراچۍ نه چې د سفر کېږي په دې لاره خلک امرود خرڅوي. هغه شهنشاه قطه زموږ چې کوم دی سراج صاحب هغه ډېره ښایسته قطه پې هم راښکړې وه چې خلکو په امرودو کې مزې وکړې او زموږ په زمرودو کې کوم دی تاوان دی. ستا د زمرودو زبردست کان دی دا د دې مونږ په دې باندې ډېر مخکې په ډان کې لیکل هم ډان اردو سره چې به کله مونږ کار کوو نو په هغې کې یو فیچر راښکړی او تا پې ډېر ښه کار هم کړی دی که راته یاد وي. دا زموږ د دې ځای زمرود دی وروره دا د هندوستان په نوم باندې خرڅېږي. زما دا زمرود دوکان چې کوم دی نو دا همیشه چې کوم دی په ښه ساره کي لکه وروره دا کم نمونه قانون دی. نو هغه منظور پښتون چې دلته راغلی هغه نورست نه وایي، هغوی په دې جرګه کې زه د خپلو وسایلو تپوس کوم، د خپلو خلکو تپوس کوم، کم چې ورک دي دا ولې ورک دي، کم ځای دي وروره به ته کله مخامخ کې، که مړه دي ما ته یې قبرونه وښایه. هغوی زه یو ډیټا چې کوم دی دا راغونډومه نه چې کوم دی نو څوک ریاست چیلنج کوي، نه د ریاست ته بدلولو د جدا کولو څه پروګرام شته، چا ته یې جدا کوي، څوک په دې مشري څنګه چلوي. دا د دې ریاست ته چلوونکو پروپیګنډي دي، په دغه جرګه پسې پروپیګنډي دي. زه د دې جرګې به حیث یو پښتن د یو پښتن په حیثیت زه د دې جرګې مکمل ملګرتیا ځکه کوم چې زما ورک پښتن چې شو، زما چې کوم وسایل دي، زما ځنګلې تباه شوې، زما زمرود په نقصان کې دي، زما پاکې اوبه لاړې، زما قیمتي ځمکه ده دلته کې د دې چې کوم دی په دې باندې کومې سبزیانې کم فروټس هغه ځمکې چې کوم دی نو زموږ نه لاړې، په عجیبه عجیبه خلک راځي او په ډېرو ډېرو پیسو ځمکې دلته کې اخیستی کېږي. د ریاست په دور کې دلته کې چې کوم دی نو په بهرني سړي باندې ځمکه خرڅول بنو. اوس ته راشه د خپلو خلکو سره ځمکې نشته او بهرني خلکو سره ځمکې دي. نو که په طریقه دا پروګرام موږ راغونډ کړو، زه یې ملګرتیا کوم د دې جرګې، د دې دپاره یې ملګرتیا کوم چې دغه منظور پښتون چې دی هغه زما خبره کوي، زما د خلکو خبره کوي، زما د وسایلو خبره کوي، زما د تکلیفونو خبره کوي. زه خو کم از کم د هغه ملګرتیا کوم. نور په طریقه کې دا پروګرام راغونډ شي ډېره به ښه. ګورئ جی ملګرتیا خو به یې ځکه کوو جی چې لکه تاسو څنګه مینشن کړه که نه جی درنه نه ده، احتجاج نه دی، توړ پوړ نه دی، انتشار نه دی، ریاست خلاف خبرې نه دي. جرګه کې خلک خبرې کوي، دې کې به څه وشي؟ دې کې به د جنوبي پښتونخوا دې کې به د دې طرف نه، دې کې به د یو طرف نه، د بل طرف نه پښتانه راشي او خپلې مسلې به وړاندې کړي او لایحه عمل کوي. خبرې دي که نه جي. او تاسو د انتشار خبره کوئ، تاسو هم وایي په هغې محفل کې کله چې زموږ هغه مشر وي چې یاره سرسایه څه خبر وای د جرګې په انتظامات پیسې لګي نو ما ته جی دا خو به پوسټ کو دایزي پیسې نمبر 50 روپۍ کې یو کس ورکې لګ دغه به وشي هغه جی منع کړی شي دي. نو چې یو سړی دومره د کاست سره مخلصي چې یاره که زه ایزي پیسې نمبر په پوسټ یا پبلیک هم په سوشل میډیا باندې د هغې سره مقصد زایل کېدی شي، الزامات لګېدی شي، هغه پیسې نه قبلوي حالانکې څومره ډونیشنز درته کېدی شي. نو مطلب دا خبرې اترې کول غواړي او په کار ده چې دا واورېدلی شي. څنګه چې تاسو سماوي چې دوه فریق یو فریق خپل معاهده نه پوره کوي او بیا هغه جرګم نه مني نو بیا به دا خامخا خرابې ته ځي. نو په کار ده چې موږ دا سپورټ هم کوو او ریاست یې سپورټ کړي. دا خو یو قسم د ریاست هیلپ کول دي چې یاره ریاست ته یو ډرافټ ورکول، یو تیار ډرافټ چې ته به خپل وسایل او خپل ټایم مضایع کوو، موږ درته وایو چې زموږ دا مسلې دي او دا حل کوي چې حل شي خبره به ختم شي. بالکل بالکل دا دې بالکل ټیک وي او د دې سره چې کوم دی نو بس خپل پروګرام به موږ راغونډ کړو.